کنتم خیر امه وی تاسو بهتر د امت استری شوي د خلکو دپاره امر کوئ معروف او منع کوئ منکر نه او ایمان لرئ په الله که ایمان راوړی اهل کتاب خامخا وی به بهتر د دوی دپاره بعض د دوی نه مؤمنان دي او اکثر د دوی نافرمان دي کنتم کې کان راغلی دی نو کون نه چې کان راشي یعنی کون مادې نه کان ماضي راشي د دې څه مطلب وي کنتم ماضي ده وی مفهوم دا عبارت عن وجود الشيء في زمان ماد على سبيل الابهام عبارت تر وجود د شی نه په تیره زمانه کې په سبیل د اطلاق ابهام څه مطلب اجمال او اطلاق نو دا ابهام او اجمال یا اطلاق نسبت بنسبت صدیته ولا دلیل فيه او په دې کان کې څه دلیل نه وي په عدم سابق یعنی دا پکې نه وي دا پکې چې تیره زمانه کې موجود وو خو دا ورسره نه چې اول نو بیا موجود شو په دې دلالت نه او نه په دې دلالت چې وجود تر راغلی تیره زمانه کې وروسته منقطع کی دا دلالت پکې هم نه بس صرف په دې دلالت چې تیره زمانه کې وو دا نور دوه خبرې ورسره نه د دین مطلقی د دین ابهامی ومنه ولا على انقطاع طارئ او نه پکې دلالتي دلیلی په انقطاع طارئ د کانه پرې دلالت نه د دین دا قول الله تعالی دی کنتم خیر امه کانه قیل وجدتم خیر امه نو یو خدای شي د کانه تمشر وجوده فمانه او خیر امتین به حال شي دویم دا چې دا ناقصي نو کنتم فی علم الله او فی اللوح المحفوظ دا خیر امه دا خبري بیا وای تاسو په علم د الله کې ګوردلته دوه خبرې وکړې یو دا چې دا کار همانه د وجود دی او تامه دی وجود ترالی بهتر امت اسه حال کې چې بهتر امت نو دې دا موجود کېدل په تیره زمانه کې مراد شو بس وجود د امت وجود تراتلل دی یا دا متعلق ته د کان ماضی پر راځي خدا سي ماضی چې د وجود ته پکې نو راغلي یو دا چې وجود تراله وجود ته دویم دا چې وجود ته نه راغلي دا غیر مخکې دی په علم د الله کې یا په لوح محفوظ کې بهتر امت او یا وی په مخکنو امتونو کې ذکر کړی شوی به انکم خیر امه موصوفیت خیر بده موصوف اختارو کتابونو کې مخکنو امتونو کې بده موصوف وي هغه په کتابونو کې اده سره تاسو موصوف وي نو یو توجیه دا شو چې دا کانه تامه ده وجود همانه ده او د دوی وجود مراد شو کنتم کې وجود مراد شو وجود تم خیرم دویم دا وجود مخکې حال مراد ده بیا دا توجیهات شو قریت للناس رئیستل اخراج کردل تا اظهار مراد ده بن شین رئیستل مراد نه اظهر للناس لام متعلق چا سر ده تعلق به اخرجت تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر دا کلام مستأنف ته محل رابی کې د مخکې سره متعلق نه دی کلام مستأنف او بین فی کلام استنافی للبیان بیان د څه کوي بیان د دې کوي بین به کونهم خیر امه کېدل د دوی یعنی دوی په څه طور خیر امت دي نو د دې وجه نه پدې ته نو کته محاوره کې زید کریم یطعم الناس زید کریم دی خوراک ورکې خلکو ته لباس ورکې یکسوب لباس ورکې
نو دا یو ته مناسب سوم دا کلام مستانف ته د زید د کریم کېدلو بیان کړ. بینت بالطعام والاسقاء للباس وجه الكرم فيه زید کې بالمعروف دا سره بالایمان و طاعت الرسول اصل معروف تا تنهون عن المنکر کر کفر و هر ممنوع شی محظور. وتؤمنون بالله تؤمنون بالله کې ابتداء ایمان راوړل مراد نه دي په دې دوام مراد ده. تدومون علی الایمان به ځکه دوی خو مخکې ایمان راوړی دا څه نه چې اوس ایمان راوړي. دویم دا چې یعنی سوال داو چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مخکې ذکر شو نو ایمان خو د دې نه مخکې راوړی نو دا وروسته تؤمنون څه مطلب وایي دې دوام مراد دوام په ایمان مراد. دویم دا ده چې ګوره وتؤمنون وروستو ذکر دی او د دوی ایمان راوړل خو ولې په واو سره ذکر دی په فا سره خو نه ذکر په ثم سره واو ترتیب تقاضا خو نه کوي نو ذکر وروستو دی او ایمان راوړل مخکې دي په امر بالمعروف نهی عن المنکر باندې او لأن الواو لا تقتضي الترتیب. ولو آمن اهل الكتاب کان خیر لهم ایمان پس مراد دی بمحمد علیہ السلام. کان کې ضمیر چاته راځي دی خیرن خو اسم شو خبر دا خیرن خبر شو اسم ضمیر مستتر دی چاته راځي دی و ایمان ته راځي دی چې مخکې نه مفهوم دی مذکور مخکې نه مفهوم دی مذکور نه دی آمن سر مفهوم شو. کان الایمان خیر لهم خیر فعل التبذیل دی اصل کې اخیرو نو مفضل له غوړي غسه دی و مما هم فيه داغه نشي دوی داغه بنسبت تا خوله و ذلك لانهم انما اثروا دينهم على دين الاسلام وبل الرياسه واستتباع العوام ځکه دوی ترجیح ورکړي دین خپل در دین د اسلام خپل دین خو کړي دین اسلام پځه درسو جره د وجر محبت ته مشرعي او د عوامو تابع ګرځول د خپل ځان. ولو آمنوا لکان خیر لهم یرأس والاتباع حدود الدنیا ایمان راوړل د ایمان ولو بهتر د ریاستنا اتباعنا او د دنیا ربرخونه ولی منفوذ موعدوه الایمان به سره د کامیابینا په هغه سره چې دوی سره وعده کړی شو په ایمان د پیغمبر چې هغه سدي هغه موعدو څه شه دی من ایتاء الاجر مرتين څه بهتر. منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون باس پر کتاب کیا باس مصداق سے کا عبداللہ بن سلام اصحابی عبداللہ بن سلام اول کی اسلام راوړی یهودي عالمو دا ډېر غټ عالمو یهودو کې بني قینقاع کې اکثرهم الفاسقون فسق نه اسلام کې فسق مراد نه دی کفر کې فسق مراد سرکش دي تمردون فی الکفر. لن یضروکم الا اذى هرگز دوی ضرر نشي درکولی تاسو ته مگر ردی بدی او که دوی قتال کی تاسو سره ګرځي تاسو شاګانې بیا دوی سره اس قسم نصرت نه. اذن معنا کې الا ضررا مقتصرا على اذن بقول اذا کې اذا قولی مراد هیڅ ضرر نشي مراد اذا ضرر مختصر اذا بقول هغه څه شی امتحان فی الدین او تهدید یا دباو مباو او نحو ذلك زبانی دا بس نو دا نفی الا دا قصر د پاره نو قصر د پس کې پادا قولی کې ادا کې ادا قولی مراد. و ای یقاتلوکم یولوکم الادبار یولوکم الادبار شاګان مگر دې څه مطلب یې منهزمین شکست مراد. ولا يضروكم بقتل او اسر نفي کول دا مراد دي تاسو ضرر نشي منتفي ضرر دا دي قتل کول تاسو یا قید دا نشي کول. ثم لا ينصرون ثم لا يكون لهم نصر من احد دې کې چونکې دا ایهام کې دی شو لا ينصرون معنی دا نصرت پنيش کړي د ټولو سره ان دوی اجتماعي نصرت باندې انفرادي اړیو سره به وي انفرادي نشتا دوی سره به اس قسم نصرت نه اس طرف نه اجتماعي نه انفرادي ځکه دا معنی وکړه ثم لا يكون لهم نصر من احد ولا يمنعون منكم نمشي بچ کېدل تاسو نه في تثبيت دیت کی مخصوص سده لیضروکم الا اذى ويقاتل ولكم الادبار کی مقصد سده وی مقصد پکې مضبوطول دی تثبیت ته
تسلی ورکول هغه چاته چې مسلمان شوی د دوی نه، یعنې دوی کې چې کوم کسان مسلمان شوي نو د یهودو نورو به یرولو او بدرې دې پسې ویلې ویل دې پروا مه کوئ، دوی تا ته زباني ضرر نه علاوه نور څه نشي درکولی، لأنهم كانوا يؤذونهم بتوبيخهم وتهديدهم. بیا دا ثم لا ينصرون چې نو د دې څه حیثیت دی مخکې په جزا معطوف دی یا مستقل اخبار دی، وایي په جزا معطوف نه دی، یقاتلوکم دا شرط دی او یولوکم الادبار دا جزا ده او دا ثم لا ينصرون دا پر جزا عطف نه دی، ځکه چې جزا باندې عطف وي نو بیا لا ينصرو پکارو، ينصرون په ينصرو پکارو جزم او پغې نه عطف نو بیا دې دا پر پورا جمله شرطیه شرط و جزا باندې عطف دی، مستقل اخبار دی. ابتداء اخبار معطوف علی جو پورا جمله شرطیه علی جمله شرط و جزا معطوف نه دی، یولوکم ولیک داسې وی لقیل ثم لا ينصرو. او سوال دار چې وی کړ داسې ولی چې ثم لا ينصرون دا مستقل اخبار راغی عطف شو په جمله شرطیه پورا او نه دا چې صرف په جزا چې دا شرط لاندې شي، لیکن نقطه څه ده وی استیناب ذکر راغی لیؤذن ان الله لا ينصرهم قاتلوا او لم يقاتلوا، چې دلالت وي بدی باندې چې الله دوی سره نصرت نه کوي، قتال دوی کوي کنه کوي، اس نصرت هر حال مطلق نصرت نشته دوی سره. او که داسې ویلي وي ثم لا ينصرو لا ينصرو جزم سره نون ورزولو سره او عطف په دې جمله جزا نو بیا مطلب دا و بیا د شرط لاندې به قتال چې کوي ولو کو او قتال چې کوي نصرت پانه بغیر د حالت قتال کې به نصرتي بیا دې حامي کو نو دې وجنا دا مستقل ذکر او وتقدير الكلام تقدیر د کلام داس او دا ثم چې ده کنه دار تعقیب زمانی لپاره نه ده، دار تعقیب رتبی لپاره ده. څه مطلب تقدیر الکلام اخبرکم انهم ان یقاتلوکم دام در خبر در کوم چې دوی تاسو سره قتال کوي دي بشکست خورده کی او بیا خبر در کوم تاسو ته دوی سره نصرت پانه. و ثم للتراخي في المرتبه تراخي في څه مطلب یعنی دوی ته چې دا دوی دا شکست قتال په وخت کې داغه غټ هزیمت دا ده دومره داغه ډیر غټ ته چې دوی سره نصرت نشتا، دوی دا انهزام او تختیدلی ولیکم الادبار داغه نه غټ د دوی هزیمت تا ده او داغه ډیر مستبعد درجه کې چې نصرت سره نشته. لأن الإخبار بتسلية الخذلان عليهم آدم من الإخبار بتولية الإخبار إدبار خبر ورکول مسلط کول او دیوانه عدم نصرت خذلان عدم نصرت په دیوانه دا اخبار په تسلیت الخذلان سره ډیر غټ ته د اخبار نه بتولیتهم الادبار د دې اخبار نه چې دی بشاګنی تختیبه. صلى الله على نبينا محمد صلى الله على نبينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا